محبت نکي الجهر لا يحب الله الجهر جهر اعلان او اظهار ته وي یعنی الله پاک په ژبه باندې راوړل د بد خبرې نه خوښي لا يحب الله الجهر الله نه خوښي جهر یعنی په ژبه باندې راوړل بسوء د بد خبرې راوړل په ژبه باندې الله نه خوښي دا نفي د محبت کنایه د غضب نه ده او بسوء متعلق تر الجهر پورې ده جهر الاعلان بشيء ويشبه الاعلان دلته مراد اظهار ده اگر چې رفع الصوت پکې نه یعنی مطلب الله دا نه خوښي چې یو ګناه سره په ښکارا وکړي الا من ظلم الا قول من ظلم الا جهر من ظلم مگر الله په خوښي جهر د مظلوم الا من ظلم کی استثناء متصل ده او یا استثناء منقطع ده نو که استثناء منقطع کوي نو تقدیر بيدای لا يحب الله الجهر بسوء من القول لكن المظلوم له ان يجهر بظلامته د مظلوم دا حق شته چې خپل مظلومیت خلکو ته ښکاره کړي په دې چې چا ظلم کړی دی دا فریادو کې خپل مظلومیت خلکو ته ښکاره کړي دا د مظلومیت ښکاره کول خصوص نه دی کنه استثناء منقطع کړ او یا استثناء متصله ده نو بیا به تقدیر پکې لګوي لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا جهر من ظلم مگر جهر د مظلوم نو دلته مضاف الیه قائم مقام د مضاف شو جهر د مظلوم الله خوخی جهر د مظلوم دا چې ظالم تخیری وکي او یا د ظالم نه انتقام واخلي امام مجاهد رحمه الله د دې معنا داسې کوي چې لا يحب الله ان يضم احدا او يشكوه الله دا نه خوخی چې ته د چا مذمت بیان کړي او یا د چا نه شکایت وکړي الا من ظلم مگر مظلوم چې ده فيجوز له ان يشكو ظالمه ويظهر امره مظلوم ته دا حق شته چې د خپل ظالم نه شکایت وکړي او د ظالم ظلم خلق ته ښکاره کړي وكان الله سميعا عليما وكان الله په دې کې الله پاک مظلوم تم تنبيه ورکړي چې مظلوم دې د واقع خلاف څه نه وي دې الله پاک سميعا لدعاء المظلوم عليما بما يستحق الظالم ان تبدوا يعني ان تظهروا کچرته تاسو ظاهروي خيرا في مقابله الظلم کتاسو خیر ظاهر کوي په مقابله د ظلم کې او تخفوه یا پټ کوي او تعفو عن سوء او یا عفو کوي د یو بدینه فان الله كان عفوا نو بشک الله پاک ډیر عفو کوون کې د ستاسو ګناهونو عفو بو کی قديرا الله قادر دی ان الذين يكفرون بالله ورسله هغه خلق الله پاک فرمایي چې هغه کفر کوي په الله پاک باندې او د الله په پیغمبرانو ويريدون اراده لري ان يفرقوا بين الله ورسله چې دوی فرق راولي په مابین د الله او د الله د پیغمبرانو کې بأن يؤمنوا بالله دون رسوله فالله ایمان وی او د الله په پیغمبرانو ایمان نه راوړي دا د الله او د الله د پیغمبرانو په مابین کې فرق دی ويقولون او یعنی دا عقیده په شبم ظاهري او وای چې نؤمن ببعض وهو الله فالله باندې مون ایمان راوړو ونكفر ببعض وهو الانبياء فانبياء ایمان نه راوړو ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا او دوی اراده لري ان يتخذوا بين ذلك یعنی بین تصدیق الكل وتکذیب الكل دوی اراده لري چې ونیسي په مابین د تصدیق الكل او د تکذیب الكل کې نه د کلو تکذیب کوي او نه د کلو تصدیق کوي د دوی په مابین کې میانره ولار نشي د بعضو تصدیق کوي او د بعضو تکذیب کوي اولئک دا خبر د پاره د ان الذين يكفرون اولئک هم الكافرون داخلك چې دا کافران دي از کفر الواحد کفر الكل الله باندې کفر دا په پیغمبرانو کفر دی او په پیغمبرانو کفر دا په الله پاک باندې کفر دی اولئک هم الكافرون حقا دا مفعول مطلق دی کفرا حقا یا حق ذلك حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او ما تیر کړه کافرانو ته عذابا عذاب مهینا سپکون کې نو جهنم اوسم موجود دی صيغه د ماضي الله ذکر کړه والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم
بأن آمنوا بكل چې په ټولو ایمان راوړي اولئک سوف یؤتیهم اجورهم الموعوده لهم زر دې چې وربکی الله پاک دوی ته اجرونه د دوی هغه اجرونه چې الله یې د دوی سره وعده کړی ده وکان الله غفورا لمن تاب او رحیما فیغفر الذنوب التي كانت قبل الايمان هغه ګناهونه الله بخي چې د ایمان نه مخکې کړیو او رحیم دې الله پاک بالضعف اجر المؤمنين د مؤمنانو اجر د چند کوي يسألك اهل الكتاب سوال التعنت لا سوال الاسترشاد دویستانه سوال کوي د تعنت سوال د استرشاد سوال نه کوي يسألك اهل الكتاب سوال کوي ستانه اهل کتاب د تعنت سوال کوي ان تنزل عليهم كتابا ان تنزل عليهم كتابا من السماء چې نازل کتاب په دوی باندې کتاب من السماء د اسماننا یعنی جملتن بخط سماوي یو دم ته د اسمان نه یو کتاب راوړي او د اسماني ختم ورسره د الله د طرفنا خپل بندگانو کوم مستانه دا غواړي فقط سالو دفا جواب د لپاره د شرط مقدره او په دې جواب کې تعویل دی اصل کې دا څه دی ان استعظمت هذا کدا خبره تا ته ډیره لوی ښکاری وعرفت ما كانوا عليه متبين لك رسوخ عرقهم في الكفر مدابتا فقط سالوا موسى اكبر من ذلك د موسی علیہ السلام نه د دینه غټ شیان غوښتي د دې مطلب دا دی چې تبين لك رسوخ عرقهم في الكفر تا ته بخکاره شي چې د دوی پلی په کفر کې ډیره مضبوطی دي نو په دې جزا کې دا تعویل وکړو او شرط مرته مقدر کړو چې ان استعظمت هذا کچرته دا خبره ته غټه غړي نو چې غټه غړي فقط سالو موسی دوی د موسی علی السلام نام تپوس کړو دا جزا خو په دې شرط نه مرتبيږي نو په دې جزا کې تعویل وکړه چې تبين لك رسوخ عرقهم في الكفر نو دا فا جوابم د شرط مقدره کړو یا دا وایي چې فا سبب یدا اصل کې تقدیر داسې دی چې لا تبالي ولست عظمه پروا مکوا او د دوی دا سوال د تعنت غټ مګنا ځکه غټ مګنا چې فقط سالو موسی دوی د موسی علی السلام نام داسې غټي فرمایشي معجزي غوښتي وي فقط سالو دا سوال خود دوی اسلاف کړو خود دوی دا وی په سیرت او په طریقه روان دي ځکه دوی ته منسوب دي فقط سالو موسی اکبر من ذالک په تحقیق سره سوال کړو د موسی علیه السلام نه دوی اکبر من ذالک غټ د دینه غټ سوال د تعنت کړو هغه سوالم د استرشاد نو داسې سوال کړو چې ارین الله جهرتن وخیمت الله پاک جهرتن حال د دې مفعول اولنا د دې الله نه د دې نانا ارین الله جهرتن وخیمت الله په حال کون زمون کې جهرتن یعنی معاینین چې مونږه الله پسترګو کتون کیو الله ته مونږ پسترګو ورګورو نو د مفعول اول نه حال کا یې د مفعول ثانی نه حال کا ارین الله جهرتن وخیمت الله پاک جهرتن یعنی عیانا په حال کون د الله کې چخکاری مونږ ورته ګورو فاخذتهم یعنی فاهلكتهم الصاعقه دا د الله لیدل چې الله ما ته ځان ښکارا کړه خو موسی علیہ السلام هم کړیو ربي ارني انظر اليك موسی علیہ السلام هم دا سوال کړو قال لن تراني تبما ونه ګوري خو د موسی علیہ السلام سوال د مینې او د محبت او د دوی سوال د تعنت بل دا چې دوی د الله لیدل دا موقوف علیه د خپل ایمان کړو چې موږ به ایمان ال تراوړو چې الله وګورو او د موسی علیہ السلام سوال داسې نو چې زب الله ال ته ګورم چې الله باندې به ایمان ال تراوړم چې وی ګورم نو د موسی علیہ السلام ایمان موقوف تر لیدلو پورې نو دوی خپل ایمان تر دی لیدو پورې موقوف کړو فاخذتهم الصاعقه نونی ولدوی لره الصاعقه تندر یعنی هلاک دوی لره تندر بظلمهم فسبب د ظلم د دوی وهو تعنتهم وسؤالهم لما يستحيل چې هغه د دوی تعنت او سرکشي او د دوی غوښتنه و د اغه سي د اغه څو چې هغه محالو ثم اتخذوا العجل بيدوي خسه عجل من بعد ما جاءتهم البينات ورست داغنه چراغ دوی ته واضح دلایل د الله په توحید فعفونا ندا په مقدر باندې دلالت کوي چې ثم تابوا عنه بيدوي د عبادت ته خشینه توبه وستا فعفونا عن ذلك نما عفوا عن ذلك
د دې اتخاذ د عجل نه چې کله دوی توبه وستا. وآتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړو ما موسی علیه السلام ته، یعنی اعطینا موسی ما ورکړو موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا حجت ښکارم. ورفعنا فوقهم الطور او موچت کړو د دوی په سر باندې تور. فوقهم متعلق تر رفعنا پورې ده او یا فوقهم حال ده د تور نام، نو تقدیر به دی چې رفعنا الطور کائنا فوقهم ما اوچت کړو تور، حال دا چې کائن د دوی په سرو. بمیثاقهم یعنی بسبب میثاقهم په سبب د ټینګو وعدو د دوی، په سبب د ټینګو وعدو د دوی، دوی ټینګي وعدې نه وی کړي. مطلب دا دی د دې په سبب د ټینګي وعدې چې ټینګه وعده ترې نه واخلي. په روایت کې راځي چې انهم امتنعوا عن قبول الشریعه، دوی شریعت نه قبلولو، نو الله پاک د دوی په سر کوهی تور ودرولو. بمیثاقهم یعنی بسبب میثاقهم لیعطوه، په سبب د ټینګو وعدو چې دوی الله ته ټینګه وعده ورکړي. دا اکراه نه و، دا د حدودو د تعزیراتو په شان دی. لکه یو سړی چې مؤمنی او به اخلاق کړي نو لاس به کټ کیږي کنه، نو دا اکراه په ایمان نه ده، ځکه مؤمن د مخ کې نه دی. دا خلک هم د مخ کې نه مؤمنانو، الله کوهی تور په ودرولو چې دا شرایع قبول کړي، لکه د حدودو د تعزیراتو په شان چې زمونږ په دین کې دي. وقلنا ادخلوا او ما ورته ویلي په ژبه د یوشع علیه السلام بعد مضی زمان تیه، 40 کاله دوی په میدان تیه کې پاتې وو. بیا د یوشع علیه السلام په ژبه ما ورته ویلي چې ادخلوا الباب، باب د ایلیا، دی ایلیا ته داخل شي. سجدا یعنی ناکسو رؤوسکم عند الدخول، چې سرونم ټیټ نیولي وي په وخت د ننوتو کې. وقلنا علی لسان داود، د داود علیه السلام په ژبه مې ورته ویلي چې لا تعدو فی السبت، زیاتې مه کوئ، تجاوز د حد نه مه کوئ د خالي په ورځ کې. واخذنا منهم میثاقا غلیظا، او اخذت مې و د دوی نه ټینګه وعده کلکه. فبما نقضهم میثاقهم، نو با د سببیت دپاره ده او ما زائده ده دپاره د توکید د سببیت ده. نو تقدیر د عبارت دا دی چې فبنقضهم میثاقهم، په سبب د ماتولو د دوی دی ټینګې وعدې لره، او یا با د سببیت دپاره ده، او ما په معنا د شیئون ده، او نقضهم دا ترېنه بدل ده. نو فبشیء هغه شی څه شی دی؟ نقضهم میثاقهم، چې هغه ماتول د دوی دي، وعدو د دوی لره، ټینګو وعدو د دوی لره. وکفرهم بآیات الله، او فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات الله، او په سبب د کفر د دوی د الله په آیتونو. وقتلهم الانبیاء، او په سبب د قتل د دوی پیغمبرانو لرم بغیر حق ناحقه. وقولهم، او په سبب د قول د دوی قلوبنا غلف، غلف یا جمع د غلاف ده په معنا د ظرف، یعنی زموږ زړونه لوخي د علم دي. عبد الله ابن عباس فرمایي چې دوی به ویلي چې ما من علم الا وعيته قلوبنا، علم ضرور زموږ زړه ته راځي، نو که ستا په خبرو کې علم وي زموږ زړه ته به راغلی وي. نو غلف جمع د غلاف ده، یا غلف جمع د اغلف ده په معنا د پردو، زموږ زړونه په پردو کې دي. بل طبع الله علیهم، الله پاک فرمایي د دوی زړونه، بل د پر معطوف علیه مقدر کا. لیست القلوب، لیست قلوبهم فی الغلف، د دوی زړونه په غلف کې نه دي، بل طبع الله علیها، بلکې الله مهر لګولې ده د دوی په زړونو په سبب د کفر د دوی. فلا یؤمنون الا قلیلا، نو دوی ایمان نه راوړي مگر لږ. وبکفرهم، دا عطف دی په مخ کې کفرهم باندې، مخ کې کفرهم کوم ځای کې تیر هغه فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم. خبره اوږده شوه، ما اخر کې به درته متعلق ذکر کم. فبما نقضهم، په سبب د ماتولو د دوی وعدې لره څه شی وشو؟ نو سبب څه شی دی؟ په سبب د ماتولو د دوی وعدې لره څه شی وشو؟ نو د دې په سبب څه شی وشو؟ نو دلته تقدیر ولګوئ، فعلنا بهم ما فعلنا، داسې تقدیر ولګوئ، ما دوی ته هغه عذاب ورکړو چې ور مې کړو. فعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم میثاقهم، دلته د دې نه مخکې دا تقدیر ولګوئ نو تاسو ته به اسانه شي. فعلنا بهم ما فعلنا، هغه سزا سخترینه مې دوی ته ورکړه چې کومه مې ورته ورکړه. سبب یې څه؟ نقضهم میثاقهم دا یو، وکفرهم دا دوا، او نور سببونه ذکر شو. بل سبب دا دی چې وبکفرهم، دلته هم کفرهم راغی.
اوس کته اعتراض وکړي چې دا به کفرهم په مخ کې کفرهم ورعطف ده نو دا خو عطف شیء علی نفسه ده ولا فائده فيه ته ورته جواب ورکا چې د دې معطوف کفرنا الکفر بعیسی مراد ده او د معطوف علیه کفرنا الکفر المطلق مراد ده الکفر المطلق یا د یو کفرنا کفر بعیسی مراد کا د بل کفرنا کفر بمحمد صلی الله علیه وسلم مراد کا په سبب د کفر د دوی په محمد صلی الله علیه وسلم امغه فعلنا ما فعلنا ده ما دوی ته هغه سزا ورکړه چې ور میکړه بکفرهم وقولهم او په سبب د وینا د دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیم بهتان غټو وقولهم على مريم بهتانا دا قولهم د پر مفعول به ده یا مصدر مؤکد ده وقولهم قولا بهتانا فلا يؤمنون دروغ غټو وقولهم او په سبب د وینا د دوی دم سبب ده مسبب څه ده مخکې مې ته ولګول فعلنا ما فعلنا وقولهم انا قتلنا المسيح او په سبب د وینا د دوی باندې چې دوی ویلي انا قتلنا المسيح چې موږ وجل د عیسی علی السلام عیسی ابن مریم رسول الله چې دا د الله رسول دی رسول الله ذکروه بعنوان الرساله تحكما واستهزاء به يهوديان خدا نه منله چې عیسی علی السلام د الله رسول دی دای نه منله نو دلته د عیسی علی السلام نه پر رسول الله يهوديان ولې تعبیر وکړو شابه تحكما واستهزاء لکه په بل ځای کې چې يهوديانو په پیغمبر علی السلام ته ویلي یا ایها الذی نزل علیه الذکر اے هغه کس چې قران در باندې نازل دی نو دا صيغه ویم دا جمله ویم استهزاء پیغمبر علی السلام ته ویلي کني دوی دا نه منله چې په پیغمبر علی السلام قران نازل دی او یا رسول الله علی زعم عیسی من وجل دی عیسی علی السلام چې د الله رسول دی دا رسول دی خو په زعم د عیسی علی السلام یعنی د يهوديانو په عقیده کې نو او یا دا رسول الله دا من قول الحاکی ده د محکی نه ده حاکی الله ده دا د الله کلام ده د يهودو کلام نه ده دا رسول الله وما قتلوه وما صلبوه دوی نه وجلو او نه پانسی کړو ولكن شبه لهم لیکن مشتبه کړي شو د دوی د پاره لهم نائب فاعل د پاره د شبه ده مشتبه کړي شو د دوی د پاره یعنی وقع لهم تشبه بین عیسی ومن صلب د عیسی علی السلام او د من صلب په مابین کې اشتباه راغله دوی پیتوانوس پانسی کړو پیتوانوس د عیسی علی السلام د وجلو پسې ورننه وته الله د عیسی علی السلام شکل دته ورکړو او عیسی علی السلام اسمان ته پورته کړو دې چې بهر وروته چې عیسی علی السلام وای نشته نو هغه مرګرو اداره اثر کړو دی وجلو نو بیا په شک کې شو چې الوجه وجه عیسی مخوي د عیسی ده او نور باډي زموږ د مرګري ده نو د دوی په شک کې راغله ولكن شبه لهم يعني وقع لهم تشبه بين عيسى ومن صلب یا دا شبه د دې نائب فاعل ضمیر د مقتول کا ان قتلنا ور باندې دلالت کوي نو تقدیر د عبارت بيدای شبه من قتلوه بعيسى مشابه کړي شو هغه چې دوی اوجلو د عیسی علیه السلام سره هغه دوی چې څوک اوجلو هغه مشابه کړي شو د عیسی علیه السلام سره صحیح شو دا کوم شبه د تشبیه نکړو مشابه کړي شو شبه فعل ضمیر پکې مستتر دی عیسی علیه السلام تراجی دی هغه نائب فاعل مشابه کړي شو عیسی علیه السلام نه صحو شو شبه فعل ضمیر پکې مستتر دی من قتلوه تراجی دی توانوس هغه دوی چې کوم وجلو مشابه کړي شو هغه مقتول د چا سره مشابه کړي شو د عیسی علیه السلام سره نو په دې ترجمو کې موږ شبه د تشبیه نکړو دام کولای شي چې شبه د شبهه نه کوي د تشبیه نه کوي او شبه کې نائب فاعل امر کوي امر شبه الامر یعنی التبس عليهم الامر اشتباه راغله د دوی په امر کې په امر د قتل په امر د عیسی علیه السلام کې دوی ته اشتباه راغله شبهه ورته راغله چې دا به امغه زمون مرګري کې عیسی علیه السلام وي وان الذين اختلفوا فيه هغه خلک چې اختلاف کړي دي په قتل د عیسی علیه السلام کې لفي شک منه نو خامخا وي په شک کې دي د دې قتل نه ما لهم به من علم نشته د دوی لپاره
علم مستحکم یقینی نشته چې عیسی علیه السلام وجلې الا اتباع الظن استثناء منقطع ده لكن اتباع الظن لیکن د ګمان تعبیری وما قتلوه یقینا یعنی قتلا یقینیا یقینی وجلو باندې نه دی وجلې نو یقینا د قتلوه د پر مفعول مطلق او یا یقینا حال کا په معنا د متيقنین سره وما قتلوه متيقنین دوی نه دی وجلې حال دا چې دوی یقین کوونکی وي د دوی یقین نو چې عیسی علیه السلام وجلو بل رفعه الله الیه بلکې د الله چت کړي دی اسماني ثانی ته دویم اسمان ته او عمل ته ژوندې دی مهاجر شوی دی نو د تولدم خارق العادت او هجرتم خارق العادت دی نو عیسی علیه السلام ژوندې دی د عیسی علیه السلام د ژوند چې کوم دلایل دي او کوم اهمیت د عیسی علیه السلام د ژوند دی هم دغه دلایل او اهمیت د ژوند د محمد صلی الله علیه وسلم هم دی محمد علیہ السلام ژوند دومره اهمیت لري لکه د عیسی علیہ السلام ژوند په قبر کې وکان الله عزیزا فی انتقامه منهم حکیما برفعه الیه وان من اهل الكتاب ان نافیه په معنا د ما یعنی ما من اهل الكتاب ما من اهل الكتاب نشته یو کس د اهل کتابونو الا لا یؤمنون به مگر خامخاب هغه ایمان راوړي إلا لا يؤمنون به قبل موته إلا لا يؤمنون به مگر أغب إيمان راوړي په عيسى عليه الصلاة والسلام وإن من أهل الكتاب نشتد أهل كتابنا یو کس إلا لا يؤمنون به مگر دا به ایمان راوړي به پچا باندې راجح دا دی چې دا ضمیر عيسى عليه الصلاة والسلام ته راجع دی نو هر أهل کتاب والا به په عيسى عليه الصلاة والسلام ایمان راوړي نو نصارا خو به ټول ایمان راوړي او يهودو کې چې څوک ایمان نه راوړي هغه به قتل شي نو په دغه وخت کې به کفر ختم شي نو ټول خلک به په عیسی علیه السلام ایمان راوړي د عیسی علیه السلام نبوت به مني خو نو راجح دا دی چې دا ضمیر عیسی علیه السلام ته راځي دی نو کله چې عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوش شي نصارا خو به ټول ایمان راوړي او يهود چې څوک ایمان نه راوړي هغه به قتل شي نو کفر به ختم شي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا ينزلن ابن مریم اخر زمانه کې به عیسی علیه السلام راشي حکما عدلا عادل حاکم وي او د دریو فتنو مقابله وکړي د يهودو د نصاراو د پنځپیرانو او وابیانو فلا يقتلن الدجال دجال بوجني دا به چا مقابله شي د يهودو کنه دجال يهودي دي فلا يقتلن الدجال دجال بملکی دا د يهودو مقابله شو ولا يقتلن الخنزير خنزير بملکی دا د يهودو مقابله ده د يهودو د خنزيرانو سره ډیره مینه ده دا مقابله به واځي کوي ولا يكسرن الصليب صلیب بمات کی دا به د عیسویانو مقابله وي وتكون السجده واحده لله رب العالمين فدغه وخت به سجده یوازې الله ته ثم قال ابو هريره بیا ابو هريره رضی الله عنه او فرمایل چې وقرؤوا ان شئتم ولولیک استاسو خوخی وان من اهل الكتاب دا آیات کریمه تلاوت کوي وان من اهل الكتاب دا آیات تلاوت کوي نو ابو هريره سے بو فرمایل چې ان من اهل الكتاب الا لا يؤمنون به قبل موته یعنی قبل موت عیسی يعيدها 3 مرات درې ځلې به ابو هريره سے فرمایل چې دا هی ضمیر عیسی علیہ السلام ته راځي الا لا يؤمنون به یعنی بعیسی قبل موته قبل موت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ نه مخکې به ایمان راوړي قبل موت عیسی يعيدها 3 درې ځلې به دا جمله ویلي نو په عیسی علیہ السلام به د عیسی علیہ السلام د مرګ نه مخکې ایمان راوړي یا دا اول هی ضمیر محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي کا او دا قبل موته ضمیر عیسی علیہ السلام ته راځي کا په محمد صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړي ټول دنیا قبل موته مخکې د موت د عیسی علیہ السلام خو شو په خبره خامہ خو درته ویلي چې دا دوه فتنې دي یو درېمه فتنه چې د وابیانو د پنځپیریانو د دې مقابله بم په دغه وخت کې عیسی علیہ السلام کوي د حدیث نور الفاظ دا چې بیا به زما قبر ترش ما ته بیا محمدو وي او زه به جواب ورکړم نو د عیسی علیہ السلام په عقیده کې به محمد علیہ السلام ژوندې وي ځکه به ورته یا محمدو وي
او محمد علیه السلام به ورته جواب ورکړي. نو محمد صلی الله علیه وسلم هم ژوندی شو. نو دا ژوند د پیغمبر چې ثابتې نو دواړه پیغمبران به یوځای کېږي او په دې وابیانو د پنځپیرانو برت کوي. ویوم القیامت یکون علیهم شهیدا، او د قیامت په ورځ به وي عیسی علیه السلام په دوی باندې شاهد په انکار د اهل کتابو. شهر ابن حوشب فرمایي چې قال الحجاج انی ما قرأتها الا وفي نفسي منها شيء. دا آیات ما نه دی تلاوت کړی مگر په زړه کې به مې شک و. شک به مې داسې و چې فإني أضرب عنق اليهودي، زه د یهودي سر کټ کوم ولا اسمع منه ذلك، او زه خو ترېنه ایمان نه اورم. او دې آیات کې راغله چې یهودي به ایمان راوړي د خپل مرګ نه مخکې. نو دا یهودي د خپل مرګ نه مخکې څنګه ایمان راوړي؟ ما خو د ډېرو یهودیانو نه سرونه وای کټ کړو او هغوی ایمان نه راوړی د مرګ نه مخکې. نو حجاج دا ویلي، حجاج په زړه کې دا شک و. شهر ابن حوشب ته ویلي، حجاج وایي چې دا آیات زه تلاوت کوم په زړه کې مې شک. شهر ابن حوشب عالم و، هغه ورته وایي چې ان اليهودي اذا حضره الموت، یهودي چې ته چې کله مرګ را حاضر شي ضربت الملائکه وجهه ودبره، ملائکې په مخ او په شا وهي. وقال ورته وایي وقالوا یا عدو الله اتاک عیسی نبیا فکذبت به، عیسی علیه السلام د الله پیغمبر او تا ته راغلی او تا تکذیب وکړو. فیقول آمنت انه عبد الله، اوس مې ایمان دی چې دا د الله بنده دی. نصراني ته به هم داسې وایي. نو دوی به د خپل مرګ نه مخکې ایمان راوړي. فبظلم من الذین هادوا، نو په سبب د ظلم باندې د هغې خلکو نه چې یهودیان دي، حرمنا علیهم ما په دوی باندې حرام کړو طیبات هغه حلال شیونه احلت لهم چې مخکې دوی ته حلالو. لکه بل آیات کې الله پاک فرمایي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، او دا د ظلم په وجو ذلك جزيناهم ببغيهم. بل آیات کې د دې تفسیر شته كل ذي ظفر الله په حرام کړو وبصدهم، او په سبب د بندولو د دوی عن سبیل الله د الله د لارې نه کثیرا، یعنی ناسا کثیرا ډیر خلک به دوی د الله د لارې نه بندول. نو ما په دوی باندې حرام کړو. یا کثیرا مفعول مطلق دی د صد د پاره، صدا کثیرا یا زمانا کثیرا. واخذهم الربا، په سبب د اخیستلو د دوی سود لره. وقد نهوا عنه، او حال دا چې دا د دوی منع شوی. واكلهم اموال الناس، او په سبب د خوراک د دوی مالونو د خلکو لره په باطله طریقه. واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما، او ما تیر کړه کافرانو ته د اهل کتابونو عذاب دردناک. لكن الراسخون دا استدراک د دې قول د الله نه چې واعتدنا، په دې کې الله دا بیانوي چې بعض د يهودو د دې مخکنیو د يهودو د حال نه مخالف دي. لكن الراسخون في العلم لك عبد الله بن سلام واتباعه، هغه مضبوط په علم کې د دوینا. والمؤمنون مؤمنان دا مبتدا ده، يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلكم. والمقيمين الصلاه دا مفعول به د پاره د فعل مقدره ده. امدح المقيمين الصلاه، مدح بیانوم د هغه خلقو چې هغه مقیمین الصلاه دي. والمؤتون الزکات، او ورکون کې د زکات دي. والمؤمنون بالله، او ایمان راوړون کې په الله پاک باندې. والیوم الاخر، او ورځ اخرنی. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، مخکې ذکر د بعض انبیاء په دې وروسته رکوع کې الله پاک ذکر د بعض انبیاء کوي. ان اوحینا الیکم، دا جواب دی د دوی د سوال نه. دوی ویلو چې ان ينزل علیهم کتابا من السماء، د اسمان د طرف نه مونږ ته یو کتاب یو ځای راوړه چې یکدم په مونږ باندې کتاب نازل شي. الله فرمای ان اوحینا الیکم، بشک ما ته وحی کړی دا. کما اوحینا الی نوح، دا په محل د نسب کې د مفعول مطلق دی د پاره د اوحینا. اوحینا الیک ایحاء مثل ایحائنا الی نوح، ما ته داسې وحی کړی دا لکه څنګه چې نوح علیه السلام ته کړی دا. والنبیین، او داسې وحی می ته کړی دا لکه نور پیغمبرانو ته می چې کړی دا. نو دا ستا وحی د نوح علیه السلام د وحی سره مشابه ده. وجد تشبیه هغه دا ده چې په نوح علیه السلام باندې تکمیل د وحی وشو، او امتیان د نوح علیه السلام مستعدین د امتحان شو، او مستحقین د نزول العذاب شو. د پیغمبر علیه السلام د وحی په وجه باندې خلق مستعد د پر د امتحان شو،
او مستحق د پاره د نزول د عذاب شو دی وجه د شو ده من بعده دا متعلق د اوحینا پورې ده اوحینا الی نوح اوحینا من بعده ورسته د نوح علیه السلام نه چې نور پیغمبرانو ته وحی کړی ده او اوحینا الی ابراهیم او ما وحی کړی د ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته ويعقوب والاسباط او اولادونو د دوی ته وعیسی الته د وحی نه به الهام مرادي وعیسی وایوب ویونس وهارون وسليمان واتینا داوود زبورا او ما ورکړو داوود علیه السلام ته زبور ورسولا یعنی ارسلنا رسولا په تحقیق سره ما لګړي دي پیغمبران قد قصصناهم علیکم بعضی ما بیان کړی دي قد قصصناهم په تحقیق سره قصصنا بیان کړی دي ما هم دا پیغمبران علیک پتا باندې بعضی پیغمبران میتا ته بیان کړی دي من قبل یعنی من قبل هذه السوره د دې سورۃ نمخ کې ورسولا لم نقصصهم علیکم او بعضی داسې پیغمبران دي چې مان دي بیان کړي مخکې تا وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړي دي الله پاک د موسی علی السلام سره خبرې کول بلا واسطه رسولا مبشرین و منذرین د موسی علی السلام تخصیص ذکر وکړو چې دلته خطاب زیات د يهودو سره رسولا دا پیغمبران چې مبشرین داسې رسول و ارسلنا رسولا مبشرین چې زیری ورکون کی و منذرین ويرون کی لئلا يكون للناس د دې لپاره ملي ګلو چې نشي د خلقو د لپاره على الله حجه يكون د لپاره د حجه اسم ده او للناس ورته خبر ده دا على الله د حجه حال واقع شوی ده نو تقدیر د عبارت دا چې لئلا يكون حجه د دې لپاره چې نشي دلیل للناس د خلقو د لپاره على الله فالله پاک باندې د خلقو د لپاره په الله دلیل جوړ نشي هغه دلیل بيدای په قیامت کې چې لولا ارسلت الینا رسولا ولې دې موږ ته پیغمبر نه را لېږلو نو د دې دلیل نه مخلاص کړ پیغمبر می دنیا کې ورته راولېږلو لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل يعني بعد ارسال الرسل ورسته د لېږلو د پیغمبرانو نه وكان الله عزيزا حكيما او دې الله پاک غالب او د حکمت والا لكن الله يشهد يعني انهم وان لم يشهدوا بان القرآن منزل لكن الله يشهد دوی اگر چې دا شاهدی نه وي چې قرآن د الله د طرف نه نازل دی لیکن الله شاهدی وي د يهودو یو جماعت نبی علیہ السلام تراغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې قسم په خدای چې تاسو خو خبرې چې زه د الله په حق رسول یم نو هغه انکار وکړو شاهدی ونه ویلې نو الله فرمایي دوی اگر چې شاهدی نه وي چې قرآن د الله کتاب دی لكن الله يشهد لیکن الله شاهدی وي بما انزل یعنی بحقیت ما انزل فحقیت دا هغه کتاب باندې چې الله نازل کړی دی الیک تا انزله بعلمه دا انزله بعلمه معنا دا چې انزله وهو عالم به الله دا قرآن نازلولو حال دا چې الله ور باندې عالمو یعنی د شیطان نه محفوظم ساتلو شیطان پکې بوتیم نشوي واله انزله بعلمه یعنی انزله وهو عالم به رقیب علیه حافظ له من الشیطان د شیطان نه محفوظ ساتلو دا یو معنا ده او یا انزله بعلمه الله پاک دا کتاب نازل کړو بعلمه متلبسا بعلمه حال دا چې دا کتاب متلبس د الله د علم سره د الله علم په دې خبره باندې وو چې ته اهل د دې کتاب چې پتا نازل کړی شي د الله علم په دې چې ته د دې کتاب اهل او یا انزله بعلمه الله نازل کړو دا په حال کون د دې کتاب کې چې متلبس دی د الله د خاص علم سره چې پاغي باندې بل څوک نه پويږي چې هغه د دې کتابو تألیف دی على نظم واسلوب يعجز عنه كل بليغ چې ټول بلغات لنا حیران دي نو د خپل علم مطابق الله نازل کړو والملائکه یشهدون او ملائکه دا شاهدی وي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله شاهد ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا فتحقيق سره دوی بلار شو بلارې لري باندې لانهم جمعوا بين الضلال والاضلال ضلال او اضلال سره را جمع کړو نو ځکه ډیر لري بلاري دي د حق نه ډیر لري دي ان الذين كفروا بالله وبتكذيب محمد فالله کفر کړي دي
او د دې وجنه کافران دي چې د محمد علی السلام تکذیب کوي وظلموا محمدا بانکار نبوته د پیغمبر علی السلام سره ظلم کوي ځکه چې د نبوت نه انکار کوي او یا وظلموا الناس بصدهم عن الصراط المستقيم د خلق سره ظلم کوي خلق د صراط مستقیم نه بندي نو لم يكن الله ليغفر لهم نه د الله پاک چې د دوی لپاره مغفرت وکړي لاستحاله تعلق المغفره بالكافر ځکه د کافر مغفرت محال ده مخکې ما درته دا آیات کریمه په استدلال کې پیش کړو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک نه معاف کوي نو کفر به معاف کوي نو ما درته ویلو چې د کفر عدم عفو په بل آیات کې ذکر شوی لکه دا آیات مې درته پیش چې کفرم الله نه معاف کوي په کفر چې سړی مشي ولا ليهديهم طريقا او نه د الله چې هدایت کوي دوی ته طریقا د لارې د اسلام الا طریق جهنم مگر دوی ته خی لار د جهنم خالدین فیها دوی په دې جهنم کې د همیشه لپاره ابدا وکانه ذلک علی الله یسیرا او دا په الله باندې اسانه چې دوی ته لار د جهنم مخی یا ایها الناس قد جاءکم الرسول اے انسانانو په تحقیق سره راغلی تاسو ته عظیم پیغمبرم ولا وجه الى العناد عناد ور سره مکوي ولی مکوي ځکه بالحق دا پیغمبر متلبس دی د حق سره حق راوړی دی او دا حق چې راوړی دی من ربکم د رب د طرف نه راوړی دی فآمنوا یعنی بالرسول خیرا دا مفعول به د لپاره د فعل مقدره دی افعلوا خیرا یا ائتوا خیرا آمنوا بالرسول ایمان په پیغمبر راوړی خیرا نو تاسو فعل د خیر کوي یا راتل خیر ته کوي یا خیرا مفعول مطلق د امنو د لپاره کار آمنوا ایمانا خیرا لكم داسې ایمان راوړي چې تاسو د لپاره بهترین او یا خیرا لكم خبر د لپاره د کان مزمره دی نو تقدیر پیداشي فآمنوا بالرسول يكون الايمان خيرا لكم دا ایمان بس تاسو د لپاره بهترین وان تکفروا کتاسو کفر کوي فان لله ما في السماوات والارض وان تکفروا فلا تضروه کتاسو کفر کوي نو الله ته ضرر ونه رسوي جزاء مقدره ده ځکه الله بنیاز ده ولی بنیاز ده ځکه فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا اهل الكتاب لا تغلوا يعني لا تجاوزوا الحد د حد نه تجاوز مکوي فی دینکم په خپل دین کې د حد نه تجاوز مکوي فی دینکم په خپل دین کې چې تاسو د عیسی علیه السلام دومره تعظیم وکړي چې د خدای مرتبه ته ورسوي عیسی علیه السلام ته ثالث ثلاثتين وای یعنی الله درې مبرخه ده او دو برخه عیسی علیه السلام او جبرئیل ده او یا عیسی علیه السلام الہ ده لکه الله پاک بل ځکه وای اتخذوني و امي الهین من دون الله نو دا د حد نه تجاوز ده ولا تقولوا على الله وتصموا فالله باندې الا الحق مگر حق وینا کوي انما المسيح دا مبدل منه ده عيسى دا بدل موصوف ابن مريم دا ورته صفته رسول الله دا ورته خبر بشک مسیح چې عیسی ابن مریم ده رسول الله دا الله رسول ده وکلمته دا الله کلمه ده امام غزالی سے فرمائی لكل مولود سبب قریب و سبب بعید د هر انسان د لپاره یو سبب قریب دی چې منی ده او یو سبب بعید دی چې کلمه ده کون ده نو د عیسی علی السلام په باره کې سبب قریب نو چې منی ده نو دا سبب بعیده ته منسوب شو چې کلمه ده کون ده نو دا سبب بعیده ته ځکه منسوبېږي نو ټول انسانان په کلمې د کون باندې پیدا دي و عیسی علیه السلام په کلمې یوازې په کلمې د کون په دې سبب بعیده پیدا او سبب قریبه نو او نور انسانان د دې سبب بعیده سره سبب قریبم لري په دې خو پوه شئ نو ځکه د تک وکلمته ویل شي چې دا د الله کلمه ده او بعض علما وایي چې د کلمته د دې وجه نه وایي چې کلمه په معنا د بشارت او د زیری سره ده الله پاک فرمایي اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله يبشرك بكلمه نو کلمه په معنا د بشارت ده وکلمته دا د الله زیره ده دریم کلمتون په معنا د آیت او د نشانه لك وصدقت بكلمات ربها یعنی بنشانات ربها
نو وکلمته دا د الله نشانه ده علامه ده په قدرت د الله القاها یعنی اوصلها الى مریم الله پاک دا رسول ده بی بی مریم ته وروح منه او دا روح ده د الله د طرفنا ځکه جبرئیل علیه السلام د بی بی مریم په گریوان کې پوکړو بعضی علماء چې روح په معنا د رحمت سره ده دا رحمت ته د الله د طرفنا یا روح په معنا د وحی سره ده خو صحیح دا ده چې د دوی د عادتو چې کله به یو شی په غایت نفاست کې ډیر بصفاو نو هغه ته به روح ویلي وروح منه دا د الله د طرف نه ډیر نفیس او پاک انسان بعض علماء روح په معنا د سر سره ګرځي لکه روح المسأله یعنی سر المسأله نو روح منه دا یو راز د الله د طرف نه بعض علماء روح په خپل حقیقت پریدي او حذف د مضاف کوي ذی روح منه دا یو ذی روح د الله د طرف نه لکه عام ذی روح وآمنوا بالله ورسوله نو تاسو ایمان راوړئ په الله او د الله په پیغمبرانو ولا تقولوا ثلاثه او تاسو مو وایي ثلاثه چې خدایان درې دي انتهوا عن التسلیس د دې تسلیس نه منع شئ خیرا لكم واقصدوا خیرا لكم قصد خیر وکړئ د ځان لپاره چې هغه توحید دی انما الله اله واحد بشک الله چې دا یو معبود دی سبحانه یعنی سبحوا سبحانه دا الله پاکی بیان کوي الله د دینه پاک دی ان یکون له ولد چې د الله د پر ولد راشي د نفي د ولدیت د پر مخکمو دلایل ویلو له ما فی السماوات و ما فی الارض دا د نفي د ولدیت د پر دلیل دی د الله د پر مخلوق دی ما فی السماوات و ما فی الارض نو دا مخلوق او مملوک دی مملوک بچی نشي کېده نو عیسی علیه السلام په ما فی السماوات و ما فی الارض کې دی او ما فی السماوات و ما فی الارض مملوک دی او مملوک بچی نه غلام بچی نه من ملک ذا رحم محرم عتق علیه وکفى بالله وکیلا او کافی دی الله پاک وکیل یعنی مدبر فی القیام بجميع الخلائق لن يستنكف المسيح دا لن يستنكف معنا دا لن يستكبر هیڅ کله تکبر نه کوي په روایت کې راځي ان وفد نجران پیغمبر علیه السلام ته ویل چې یا محمد لم تعيب صاحبنا زمون په پیغمبر باندې ولې عیب لګي قال ومن صاحبكم پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې تاسو صاحب څوک دی چې ما ورته د عیب نسبت کړی دی قالوا عیسی دوی ورته ویل چې زمون پیغمبر عیسی دی او ته عیب جن کوي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل واي شيء اقول فيه ما د عیسی علیه السلام په باره کې څه ویلي دي دوی ورته ویل چې تقول انه عبد الله ورسوله ته د په باره کې وایي چې دا د الله بنده دی او د الله رسول دی خدای ورته نه وایي نو دا خو زموږ د پیغمبر توهین دی الله فرمایي چې توهین خو په داسې څه باندې کیږي چې چاته د کومې خبرې نسبت وکړي هغه عار ګڼي شرم یې ګڼي او عیسی علیه السلام دا عار نه ګڼلو لن يستنكف المسيح لن يستكبر المسيح عبد الله ابن عباس يبدا يستنكف معنا په يستكبر باندې کوي تکبر نه کوي عیسی علیه السلام ان يكون عن پک مقدر کا یا من پک مقدر کا عن ان يكون عبدا لله د دینه چې د الله بندش یا من ان يكون عبدا لله د عبدیتنا د کبر نه کوي لانه اقصى مراتب الشرف د اوچته مرتبه د شرافت د عبدیت نو د دې شرافت د مرتبه نه د کبر نه کوي ولل ملائکه د عطف د په مسیحو باندې ملائکم دا کبر نه کوي المقربون چې مقرب ملائکی دي ومن يستنكف عن عبادته او څوک چې کبر وکي عن عبادته یعنی عن طاعته د الله د طاعتنا ويستكبر څوک چې عار او شرم محسوس کی د الله د عبادتنا ويستكبر فسيحشرهم یعنی المستنكفين ومقابليهم څوک چې عار او شرم کوي او د دوی مقابلین الله به راجم کی الیه خپل ځان ته جميعا ټول ته الله پاک بیا جزا ورکړي فاما الذين امنوا دا تفصیل د پاره د جزا دم هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي فيوفيهم اجورهم نو قرب ورکی الله پاک فرمایي دوی ته اجرونه د دوی ويزيدهم من فضله او زیات بکی ورته د خپل فضل نام
بتضعیف اجورهم اضعافا مضاعفا زیادت دا دی چې د دوی اجرونه به څو چنده کی. واما الذين استنكفوا او هر چې هغه خلق دي چې هغه عار کوي شرم کوي د الله د عبادت نه واستكبروا وكبر کوي فيعذبهم عذابا الیما نو الله به ته عذاب ورکی عذاب درد ورکون کې یا دردیدل. ولا یجدون لهم او دوی به پیدا نه کی د خپل ځان د پاره من دون الله ما سوا د الله نه ولیا کم دوست ولا نصيرا او نه کم مددگار چې د دین عذاب د فکی. یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم اے انسانانو په تحقیق سره راغلی تاسو ته برهان المراد بها المعجزه د دین معجزه مراده ده. د برهان معنا وکي په معجزه تاسو ته برهان یعنی معجزه راغلی ده. معجزه دلیل ده کنه نو ځکه د معجزین تعبیر په برهانو. دویمه معنی دا ده چې د برهان نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات او کریمانه اخلاق دا د رسالت ښکارا دلایل دي. خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري دلیل دی، خپل ذات د پیغمبر دلیل دی. نو ځکه د برهان معنا دا په ذات د پیغمبر علیه السلام هم کولای شي. دریمه معنا وکي برهان په معنا د الدین الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هغه حق دین چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور باندې راتلل کړي دي. نو درې احتمالات شو. اول احتمال د معجزاتو دا قی احتمال دی. برهان من ربکم دا برهان من ربکم صفت د پاره د برهان دی. برهان کائن من ربکم دا سی برهان او معجزات چې تاسو د رب د طرف نه راغلي دي. وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړی دی ما تاسو ته نورن د دې نور نه قران مراد دی. نورا مبینا نور ښکارا چې هغه قران دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذين امنوا هغه خلق چې هغه ایمان راوړی دی بالله په الله پاک باندې واعتصموا او منګولي لګولې دي په الله او یې ځان بچ کړی دی په الله د شیطانانو نه. فسيدخلهم نظر دې چې داخل بکی الله پاک دوی لره فی رحمته په خپل رحمت کې. ذکر د حال د مراد ترنه محل دی چې جنت دی. الله به جنت ته داخل کی. دا رحمت کائنت منه چې د الله د طرف نه دی. وفضل او دوی به داخل کی په فضل کې. د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمای چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کر راغلو وانا مریض لا اعقل او زه مریضم زه په ځان نه پوهیدم. فتوضا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شکر ثم صب علی به په ما باندې او بواړولې. فعقلت نو په هوښم. فقلت نو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلې چې انه لا يرثني الا کلالا زمانه په میراث کې نه ده پاتې مگر صرف کلاله. فكيف الميراث نو د دې کلالي د میراث طریقه به صحیح. نو الله پاک دا ورسته آیات کریمه نازل کو چې یستفتونک قل الله یفتیکم. هغه ترجمه خو پاتې شو. رحمت نه مراد جنتو او د فضل نه مراد څه شی دی؟ ما يتفضل به عليهم هغه شیان دي چې په دې جنت کې دي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ويهديهم اليه يعني الى عبادته. الله بدویتا سم لارو خی د خپل عبادت طرف ته. صراطا مستقیما دا صراطا مستقیما دا حال واقع شوی دی. ويهديهم اليه دوی رهنمایی بو کی دوی ته الیه یعنی الی عبادته. صراطا مستقیما دلار مستقیمی وهو الاسلام والطاعه في الدنيا وطريق الجنه في الاخره. دا صراطا منصوب ده هذا مفعول ده لپاره د فعل مقدره. يعرفهم صراطا مستقيما دوی ته صراط مستقیم وکړي. یا دا مفعول ثانی لپاره د يهدي کا او يهدي متضمن کا معنا د يعرفو لره. يعرفهم صراطا مستقيما لیکن راجح دا دی چې هدایت په خپلم دو مفعولین ته متعدی کېږي. نو دا مفعول ثانی لپاره د يهدي دی. یستفتونک د کلالی په باره کې دوی ستانه تپوس کوي.
قل الله تورته وای چې الله پاک چې یفتیکم تاسو ته بیان وکي فی الکلالتی په بار د کلاله کې په بار د میراث د کلاله کې فی الکلالتی یعنی فی میراث الکلالتی ان امرؤ هلك ان امرؤ یعنی ان هلك امرؤ هلك لك ان احد من المشركين استجارك ان په فعل ور داخليږي نو دلته فعل مقدر کا ان هلك امرؤ هلك چې یو سړی هلاک ليس له ولد دا صفت د پاره د امرؤ ده یو سړی مړ شو او دا سړی داسې سړی دی چې ليس له ولد د بچی نشته نو ليس له ولد د امرؤ د پاره صفت ده او کته و چې په دې منځ کې هلاک راغلو د موصوف او د صفت په مابین کې فاصله راغله نو دا تفسیر دی لا يضر الفصل بالتفسير ځکه تفسیر تاکیدی نو تاکید د مؤکد سره په منزله د یو شی وي نو ليس له ولد چې د لپاره ولد نه دا د کلالی تعریف دی کلاله دی ته و چې فروع نه لري وله اخت او د لپاره خور وي من الابوين او من الاب عياني خوري وي او یی علاتی خور وي نو یو سړی مړ شو نور ورثه نشته یوازې عیانی خور پراته ده عیانی خور دا چې د مور او پلار دواړو نه وي او یی علاتی خور وي یوازې د پلار د طرف نه فلها نصف ما ترک نو دی عیانی یا علاتی خور ته به نیمه ترک ورکی او ما بقیه به عصبه ته ورکی که عصبه و او که عصبه نو ما بقیه به دې ته واپس کی وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهو يعني الاخ ورور چې دی يرثها يعني يستغرق میراث الاخت د خور ټول میراث ورور ته پاتې کیږي ان لم يكن لها ولد كخور کلاله ولد نو ذکرن کان او انثى بس اولاد د خور نشته او خور مړ شو نو ټول میراث ورور ته پاتې شو فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك کدا عیانی او علاتی خورگانی دوی فلهما الثلثان نو د دوی لپاره بیا دو ثلث دي دو ثلث به د دوی وي یو ثلث به د عصبه وي او که عصبه نو بیا به دوی ته واپس کیږي مما ترک وان كانوا اخوه رجالا ونساء او کچرته دا یو جماعت د کلالین ورسته خورگانی ورونه پاتې شو یو جماعت ډیرو فللذکر مثل حظ الانثيين نو بیا دا په دې خويند ورونو باندې تقسیمیږي د نارینه د پاره به په اندازه د دوه برخو د زنانه وي لیکن د عینی خور سره علاتی ورونو خويند ټول ساقطیږي په میراثو کې دا مسله ده یبین الله لكم یعنی یبین الله لكم ضلالکم الله تاسو گمراهی درخی ان تضلوا د دې لپاره چې تاسو بیلار نشئ الله تضلوا والله بكل شيء عليم الله پاک په هر شی باندې عالم دی یو د دې اشیاءونه قسمت الموارث دی د دې میراثونو تقسیمونه دي نو په دې باندې الله پاک عالم دی دا نور وایو کني وایو بس سپاره پوره وکنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء لكل داء لا إله إلا أنت سبحانك